دا چې کومه میاشت شروع ده دې ته د شعبان میاشت وایي او زمونږ پښتانه ورته د شوق قدر میاشت وایي. د دې میاشتې یو فضیلت راغلی دی او د دې متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم بالخصوص د روجو ذکر کړی. یو خو د دې میاشتې 15مه ورځ باندې روجه ده چې زمونږ خلک ورته د شپې ته شب برات وایي او د ورځې ته د شوق قدر ورځ وایي. لیکن دا میاشت غونډه برکتی ده. دا حدیث چې ما وی دی کې زه خبرې درته کوم. غونډه میاشت د برکت میاشت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شعبان په ټوله میاشت کې خلک خو صرف دغه یوې شپې ته ګوري، په ټوله میاشت کې به ډېرې روجې نیولې. عایشه صدیقه فرمایي چې رسول الله مبارک به پوره میاشت روجه د رمضان نه بغیر نه نیوله، مگر که به نیوله نو ابې د شوق قدر میاشت نیوله. بلکې یو حدیث کې داسې دی چې یصوم شهرین متتابعین، پرله پسې 2 میاشتې روجې به نیولې، یو به شعبان و بل به رمضان و. خیر هغه نورې خبرې د طالبانو دي، په هغې زه تاسو ته څه خبره نه کوم. صرف دومره ده چې د احادیث متعلق په یو حدیث کې همدقسې د بخاري حدیث هم دی چې د شوق قدر به اکثر روجې نیولې د شعبان د میاشت. او زمونږ دا طالبان وی اکثر له حکم د کلی نو کوي چې ټوله میاشت یې نیولې ده، نو دې نه مراد اکثر وی مراد دی. دی بس خلاصه شوه، نور خبرې پکې اوږدې نه کوو. خو زه به دا ویم چې د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها روایت دی او د نورو بیبیانو نه چې رسول الله مبارک به د شوق قدر د دې شعبان د میاشتې اکثر ورځې روجې نیولې، ډېرې روجې به په دې کې نیولې او دا به مستقل نیولې. نو ګوره دا میاشت د برکت شوه، دا میاشت ځان له د عظمت میاشت شوه، د برکت میاشت شوه. اوس زمونږ دا ورځې چې دي د جمعې ورځې دي، تقریبا لنډې ورځې هم دي، موسم هم پکې یخ دی. نو په دې ورځو کې بیا دا روجې نیول ډېره زیاته فایده لري چې حضور پاک په خپله نیولې دي. بلکې یو حدیث کې رسول الله مبارک دا فرمایلی دي د شعبان، وی په دې میاشت کې د انسان عمل الله ته خیږي، نو وی زه دا خوښوم چې زما روجې او زما عمل الله ته وخیږي. چې فرشتې الله ته وی نو داسې به ورته وی چې الله مونږ خو د ده عمل راوړو، خو په داسې حال کې م راوړو چې د ده روجه وه. اوس اعمال د انسان د ګل پر ورځ هم خیږي، د زیارت پر ورځ هم خیږي، بعض اعمال مازدیګر خیږي، بعض اعمال سحر خیږي. اوس په دې الله خبر دی چې کوم عمل د شوق قدر په میاشت کې روزانه الله ته پیش کېږي او خیږي، په هغې الله خبردار دی. نو چې استا عمل رب العالمین ته پیش کېږي نو یو خو کوشش کوه چې نیک عمل وکړې، او دویم دا چې په داسې حال کې دی وخیږي چې ستا د روجۍ د دې په وجه به نبي علیه السلام د ګل دروازې روجه هم نیوله او د زیارت دروازې روجه به هم نیوله، دا به زیاتې نیولې. وایي د ګل پر ورځ عمل الله ته خیږي، د زیارت پر ورځ عمل الله ته خیږي، نو دا خوښوم چې زما د عمل الله ته وخیږي او زه روجهدار یم. نو یوه خدا شوه چې د شوق قدر په میاشت کې کوشش وکړئ چې د دې میاشت اکثر ورځې تاسو روجه ونیسئ. بلکې زمونږ علما لیکي وایي که د لومبیا میاشتې نه شروع کړي او دا روجې ونیسي او اخر د میاشتې یو څو ورځې پرېږدي صرف دې دپاره چې رمضان ته سړی دمه شي، نو دا ډېره بهتره ده. بیا دویم دا دی چې د دې میاشتې 15مه ورځ او د دې میاشتې 15مه شپه د شپې عبادت او د ورځې روجه